د بېنظیرې د روپو نوی قسط چې دی هغه شروع شوی دی او تاسو خپلې روپۍ چې دی وس راغستی شئ. دې ځل نه به تاسو ته 10,500 روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي. د 11 تاریخ نه دغه روپۍ چې دي دا شروع شوي. که کومو کسانو نه راغستي نو د سبا نه تاسو خپلې روپۍ چې دی هغه راغستی شئ. خو په دې کې به ځینې زاړه کسانې چې هغو ته به دا روپۍ چې دي دا به نه میلاویږي او ځینې به نوي کسانې چې هغو ته به دا روپۍ چې دي دا میلاویږي. نو هغه کم نوي کسان دي او کم زاړه کسان دي چې هغو ته به دا روپۍ نه میلاویږي د هغې دپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ. یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ. بل دا د ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره نو تاسو دا ویډیو رالی مخکې شیر کوئ چې نور غریبانو ته هم دا ویډیو چې دا وررسي. نو په دې کې به زیاتکر نوي کسانې چې دې ځل به هغو ته دا روپۍ چې دي دا میلاویږي او ځینې به داسې زاړه کسانې چې هغو ته به دا روپۍ چې دي دا به نه میلاویږي. هغې کسانو ته به نه میلاویږي کومو کسانو ته چې د نوي سروي میسج راغلی د دسمبر نه مخکې چې تاسو په 31 دسمبر چې دی خپل رجسټریشن وکړئ. دی به تېر شوی قسط راغستی خو د هغې نه وروسته که دې رجسټریشن نه کړی نو دا قسط چې دی دا به هغې کسانو ته چې دی دا به نه میلاویږي. کومو کسانو ته چې بیا هم دا میسج راغلی دی د هغې نه وروسته نو هغه کسانو ته چې دی هغو ته به راتلونکی قسط چې دی دا به نه میلاویږي. لکه بل را روانې کومې روپۍ چې د بېنظیرې شروع کېږي نو تاسو ته به هغه روپۍ چې دي دا به نه میلاویږي او کومو ته چې د دسمبر نه مخکې راغلی نو هغو ته به دا روپۍ چې دي دا به نه میلاویږي. نو هغه تکلیف نه کوي چې هغه ځي د پیسو ځای ته او هلته کې خپلې روپۍ چک کوي چې موږ ته به دا روپۍ میلاو شي نو تاسو ته به نه میلاویږي. د هغې دپاره به تاسو خپل رجسټریشن کوئ. دوباره به رجسټریشن کوئ نو د هغې نه وروسته به دغه روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي. او کومو کسانو ته چې وس میسج راغلی دی نو هغه به دا کوشش کوي چې هغه اوس رجسټریشن وکړي نو راتلونکی قسط چې دی هغه به تاسو ته میلاویږي. خو د هغې دپاره به هغه ګوري چې تاسو د دې دپاره اهل یې که نه یې. که تاسو اهل نه یې نو تاسو به د دې پروګرام نه چې دی تاسو به وکاږي. خو ځینې نوي کسان دي هغه بار بار دا تپوس کوي چې موږ ته جانچ پړتال چې دی دا راځي. نو جانچ پړتال چې کومو کسانو ته راځي نو هلته کې تاسو چې کوم معلومات ورکړي نو هغه هلته کې هغه ګوري چې کله هغه وکتلی شي نو د هغې نه وروسته به تاسو ته میسج راځي د اهلیت. بل دا چې تاسو هلته په ویب سایټ په ترو باندې چې دی خپل اهلیت چې دی دا هم چک کولی شئ. که تاسو ته اهل لیکلی نو تاسو بیا خپلې روپۍ چې دی دا راغستی شئ. بل دا که تاسو ته د 8171 نه میسج راشي نو په هغې کې چې هم یوه میاشت تېره شوي یوه میاشت پس چې دی دغه روپۍ به تاسو ته میلاویږي. که اوس په نن سبا کې تاسو ته دغه میسج راغلی نو دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته نه میلاویږي. بل دا هغه کسان کوم چې یو کال مخکې رجسټریشن کړی دی نو هغه دې هم لاړ شي او خپلې روپۍ چې دي دا دې چک کړي. کیدای شي تاسو په اکاونټونو کې دا روپۍ جمع شي. که تاسو د دې دپاره اهل یې اول خو خپل اهلیت چې دی دا چک کړئ ځکه د هغو د طرفه اکثر میسج چې دی دا نه راځي نو تاسو آنلاین خپل اهلیت چې دی دا هم چک کولی شئ چې ستاسو اکاونټ ته به دا روپۍ راځي که به نه راځي. د دې په باره کې چې دی زموږ ویډیو شته تاسو هغه ویډیو وګورئ او په هغه طریقه باندې خپل اهلیت چې دی دا چک کړئ. که تاسو اهل یې نو دې ځل دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي. خو کومو کسانو ته چې جانچ پړتال راځي نو هغه کسانو ته چې دی دا روپۍ به نه میلاویږي. چې کله تاسو ته اهل راشي کله چې تاسو آنلاین خپل اهلیت چک کړئ اهل له راشي نو بیا به دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي. بل که ستاسو د سروې زیاتې ورځې شوي او بیا راته هم جانچ پړتال راځي نو بیا چې کوم ځای کې روپۍ میلاویږي نو هلته کې خپلې روپۍ چې دي دا چک کړئ. خو اوس که یو کس 2 میاشتې 3 میاشتې یا 4 میاشتې مخکې رجسټریشن کړی نو هغه کسانو ته چې دی دا روپۍ به نه میلاویږي. د کومو چې 8 میاشتې 9 میاشتې د کاله پورې شوي نو هغه کسان چې دی هغه خپلې روپۍ چک کولی شي او دا نوی قسط چې دی 10,500 روپۍ دا به تاسو ته میلاویږي. بل لا نوي دا روپۍ شروع شي نو اکثر په ځینې اکاونټونو کې دا روپۍ نه جمع شي نو تاسو ورته یو څو ورځې چې دی صبر وکړئ چې ستاسو په اکاونټ کې جمع شي. بیا تاسو چې خپلې روپۍ چک کړئ نو تاسو ته به 10,500 روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي.